سلامونه ګرانو دوستانو، په دا هیله چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله یاست. زموږ د معاشرې ځوانه طبقه ورځ دا بلې د اخلاقیات د دایرې څخه وځي. زموږ سیاسي لیډرانو یا زموږ داسې کوم مشران دي، هغو زموږ ځوانې طبقې ته د اخلاقیاتو درس نه دی ورکړی، چې د بده مرغه موږ تاسو ټول وینو چې په فیسبوک باندې یا دغسې مخامخ چې ګپه سره کوي، ډېر د اخلاقیات د دایرې څخه دا خلک ووځي. نو زموږ ځوانانو ته پکار دا ده چې اول موږ که تعلیمي ادارې وي، که دیني درسګاوې وي، که سیاسي مجلسونه وي، که کورني مجلسونه وي، په دې کې موږ د ټول د مخ ځوانانو ته اخلاقیات درس ورکړو. د مشر، د عالم، د استاز، د معتبر د دې د عزت په اغاز مقاصد یې پوه کړو. د بده مرغه زموږ ځوانه طبقه ورځ دا بلې د اخلاق د دایرې څخه وځي. د نړۍ، د جهان، د نورو قومونو ځوانان چې دي، هغه د جدید ټکنالوژۍ څخه برخمن کېږي او آی ټي له ځي او هغه په اخلاقیاتو کې مخ په وړاندې روان دي. د بده مرغه زموږ دغه شاته را روان دي. زه دا خاص کوم چې موږ ته پکار دا دي، موږ ټول ته پکار دی چې موږ په اخلاقیاتو باندې ډېر کار وکړو، ځکه چې زموږ را روان معاشره زموږ مستقبل دی. زموږ سیاسي چارې، تعلیمي چارې او دیني چارې به دغه ځوانانو طبقه په مخ بیایي. که زموږ د ځوانانو دغه اخلاق وو، نو بیا به موږ اندازه ولګوو چې زموږ سیاست به بیا څنګه وي، زموږ دین به څنګه وي، زموږ پښتونولي به بیا څنګه وي، زموږ کورنی ژوند او کلیوال ژوند به بیا څنګه وي. نو دې دپاره پکار زه ټول ته خواست کوم چې موږ زیات سے زیات په ځان کې د زغم ماده پیدا کړو، د برداشت ماده پیدا کړو. که څوک دوې خبرې موږ ته وکړي، خو موږ یې برداشت کړو، ځکه چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په خپله حدیث مبارک دی او د په خپله برداشت کړي دي. نو که موږ برداشت کړو، انشاءالله دې به موږ ته خدای پاک وزرونه راکړي.